نن د جمعې د ورځې دوه عظیم الشان وظیفې چې دا خاص د جمعې په ورځ د دې وظیفه ده. دا وظیفه چې تاسو په نن ورځ باندې یعنی د جمعې په ورځ باندې وکئ، نو الله جل شانه به ستاسو هر رنګ حاجت او مقصد پوره کړي. هغه مقصد او حاجت کو ستا د نکاح دپاره وي یا د ډیرو پیسو، مال، دولت او راحت او سکون او خوشحالۍ دپاره وي، او که هر رنګ حاجت دپاره وي، الله تعالی یې په دې یوه ورځ کې پوره کړي. ځکه دا کلمې د دې باره کې ډېر زیات فضیلتونه راغلي دي انتهایی، او د دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وظیفې یعنی دې کلمو هغه فضیلت بیان کړی دی، او د تمامو کائناتو خالق چې هغه رب العالمین دی، هغه ته هم دا دوه وظیفې ډېرې زیاتې خوښې دي. د الله تعالی دا دوه وظیفې ډېرې زیاتې خوښې دي، او دا د فرشتو هم تسبیح دی، او ټول مخلوق تر دې وظیفو د برکته رزق میلاویږي. نو راځئ دا دوه وظیفې دا خاص نن د جمعې په ورځ باندې تاسو خامخا وکئ. ټیم هم پرې لږ لګي، لیکن اثر به دومره وي چې ستاسو د نسلونو دپاره به کافي شي، ستاسو د حاجاتو دپاره به کافي شي، ستاسو د بیمارو دپاره به کافي شي، او تاسو ته به الله تعالی د سکون او د خوشحالۍ ژوند درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم مسلمانانو په دین میونو، تاسو به په صحت کې ان شاء الله، تاسو به روغ جوړ یې. الله تعالی دې تاسو له صحت درکړي. الله تعالی دې تمام مسافرو هر ځای کې چې ژوند کوي یا ستاسو د کور مسافر دي، ما باندې ډېر زیات ګران دي. الله تعالی دې ټولو مسافرو تمام حاجتونه، تمام تکلیفونه او تمام ضروريات الله تعالی د خپلو غیبانه او خزانونو پوره کړي، او الله تعالی د هغوی حامی او ناصر مددګار شي. ډېرو محترم مسلمانانو، نن د سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وظیفه ده چې حدیث مبارک کې راځي چې دا په ژبه باندې ویل ډېر زیات انتهایی د دې ویل اسان دي، لیکن دا دوه کلمې د تلې په میزان کې ډېرې زیاتې درنې دي. د بخاري شریف آخري حدیث کې دا راغلي چې دغه کلمتانی ثقیفه دغه شان الفاظ دي چې دا دوه کلمې دي په ژبه ویل ډېرې سپکې دي، یا مطلب اسانې دي، لیکن د تلې په میزان کې ډېرې درنې دي، او د الله تعالی ډېرې خوښې کلمې دي دا دوه. نو چې د الله تعالی کوم څیز خوښ او په هغې د الله تعالی نه حاجت طلب کې، نو دا زر تاسو ته 100% ګرانډی سره دا د الله تعالی په فضل او احسان سره دا خبره کوم چې الله تعالی به دا حاجت ستاسو په نن ورځ کې خامخا انشاءالله پوره کوي. لہذا دا وظیفه چې ته په کم طریقه کار باندې زه ښیم، په هغه طریقه کار یې وکئ، په هغې وخت کې وکئ، انشاءالله العزیز تاسو به د الله تعالی در نه تاسو ته خامخا میلاویږي، چې کم حاجت هم تاسو وغوښتو هغه تاسو ته میلاویږي. وظیفې سیټ ته ځو مسلمانانو. ګوره دا وظیفه به تاسو 4 منځونو نه فرض کوئ، یو د ماسپښینې او د مازدیګرې، د ماښامې، د ماسخوتنې. صرف د جمعې په ورځ ده، نو د دې 3 منځونو نه به تاسو فرض کوئ، او که چېرته د دې تاسو نه ورځ خطا شوه، نو به روزانه اعتبار سره هم ویلی شئ. د هغې طریقه کار هم درته ښیم. لومبی چې ماسپښین مونځ کله د جمعې په ورځ اذانونه وشي، محترم مسلمانانو، د جمعې اذانونه چې څنګه وشي، نو تاسو به دا وظیفه شروع کړئ. زنانه په کورونو کې، نارینه په جومات کې. دا وظیفه به تاسو تر د جمعې د مونځ ختمېدو پورې کوئ. یعنې اذانونه شروع شو او بل خوا چې دی سلام وګرځولی شو، نو سلام ګرځېدو پورې به دا وظیفه نارینه هم کوي، زنانه به هم کوي، بغیر شماره. یعنې شماره یې به نه چې ما 300 پیري وي یا 200، خو به صرف سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. مسلمانانو کله چې دا نارینهو ته مې دا درخواست دی، کله چې دا امام خطبې ته وخیږي که نه، خطبې ته وخیږي، دغه وخت کې په زړه زړه کې وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، ورسره به خپل حاجت پوره کړي. الله زما دا حاجت پوره کړي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، الله زما دا حاجت پوره کړي. هر پیرې سره ویلو سره به خپل حاجت طلب کړي. او کله چې امام 2 خطبو منځ کې کینی، دغه لږه ناسته چې د 3-4-5 سیکنډه دغه دوران کې به د الله تعالی نه چې څه وغواړي، الله تعالی به درته درکړي انشاءالله. بیا چې جمعې مونږ نه فارغ شئ، نو بیا به لاسونه پورته کوئ، مالک الله
ما د جمعې د اذانونو نه واله تر د مونځ ختمېدو پورې ستا دا 2 کلمې ویلې چې تا ته ډېرې محبوبې دي او ډېرې زیاتې قیمتي دي. الله د دې کلمو د برکته زما د حاجت پوره کړي. دا خو د ماسپښین مونځ شو. مازدیګر مونځ چې هر کله راشي مسلمانانو، مازدیګر مونځ چې تاسو وکئ نو دغه ټایم کې به تاسو په خپل ځای باندې کښېنئ، په کوم ځای چې تاسو مونځ وکړو، زنانه کورونو کې، نارینه په جوماتونو کې، او قبلې طرف ته مخ وي، خبرې اترې به چا سره نه کوئ، او دا کلمه به 314 پیرې ووایئ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. او مخکې وروسته به 11 درود ابراهیمي ووایئ. د هغې نه پس به بیا چې کله دعا غواړئ د دې وظیفې نه پس، مازدیګر مونځ نه پس، نو بیا به 3 پیرې درود شریف ووایئ، بیا به 11 پیرې یا ارحم الراحمین ووایئ، بیا به دعا وغواړئ، بیا به آخري 3 پیرې بیا درود شریف ووایئ. انشاءالله چې دغه مازدیګر وخت کې دا ګړی داسې ده چې دا د قبولیت ته، دا د حاجت د پوره کېدو ټایم دی. دغه ټایم چې دی الله تعالی خاص رحمتونه نازلیږي. حدیث مبارکو کې هم فضیلت راغلی. بیا د ماښامي مونځ چې راشي مسلمانانو وروڼو، نو تاسو کله ماښامي مونځ وکړئ نو 6 رکعته اوابین نفل به تاسو وکئ. 2 رکعته اوابین مونځ کوم په دې حاضر وخت ماښام حضرت تعالی محمد کافي شریف وکړم، الله اکبر. 2 رکعته د عام طریقې سره وکړه، عام مونځونه چې څنګه کې دواړه ډک، بیا بل لکه 6 رکعته دې وکړه، بیا په خپل ځای کې 1 مرتبه به سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، او مخکې وروسته به ته 11 پیرې درود ابراهیمي وي، او هغې نه پس بیا دعا وغواړئ. ها دعا نه مخکې هم 3 پیرې درود شریف، وروسته هم 11 پیرې پکې یا ارحم الراحمین خامخا ویل پکار دي. بیا چې ماسخوتن مونځ راشي مسلمانانو وروڼو، ماسخوتن مونځ چې هر کله تاسو وکئ، ماسخوتن مونځ نه پس د ویترو نه پس کوم چې واجب مونځ دی 3 رکعته ویتر، د هغې نه پس په 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړي عام طریقې سره چې څنګه کې، هغې نه پس په 11 پیرې درود ابراهیمي وي، بیا به 8 مرتبه 8 ورته وایي په اردو کې دغه کې، او 8 یا پښتو کې د 8 مرتبه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، او بیا به 11 پیرې درود شریف وي، بیا به 3 پیرې درود شریف وي، بیا به 11 پیرې یا ارحم الراحمین وي دعا دپاره، او بیا چې دی 3 پیرې بیا آخري کې درود شریف. انشاءالله العزیز دا وظیفه تاسو په دې طریقې سره وکئ، انشاءالله چې دا یو ورځ به وتلې نه وي چې الله تعالی به ستاسو هر رنګ حاجت او مقصد د خپلې ښې خزانو نه پوره کړي. کمې خزانې چې ډکې دي، کمې خزانو کې چې کمی نه راځي، کمې خزانې چې زما او ستا دپاره دي، هغه خزانو نه به الله تعالی ما او تاسو ته هر حاجت پوره کړي، که د نکاح وي، که د محبت وي، که د واده وي، که د کاروبار وي، که د قرض وي، که د رشتې وي، که د بندش وي، که د جادو جنات او سحر وي، یا ګریل وي، پریشانۍ وي، جنګ جګړې وي، نفرتونه وي، یا سعودي عرب کې زموږ مسلمان ورور دی مسافر دی، ستاسو د کورونو مسافر دی، خاوند دی، رور دی، فلار دی، هغوی دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ انشاءالله العزیز، چې درنګ ساعت له به الله تعالی د هغه کاروبار هم روان کړي، مخه به هم روانه شي، او الله تعالی به د هغه په کاروبار او رزق او صحت کې برکت واچي. مسلمانانو الله هم خوشحاله ساته. جزاک الله خیره.